الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزت مندو دا الله جل شانه ډېر لوی احسان دی. موږ او تاسو دې وخت کې یو مبارک مجلس کې ناست ځکه د الله د کتاب په نسبت سره جمع شوي. الحمدلله شپږو ماشومانو قرآن کریم په ناظره سره ختم او حقیقت دا دی د یو مسلمان پلار دپاره د یو ایمان والا دپاره دا لوی سعادت او خوشحالي چې د هغه بچی په وړه ژبه د الله کلام په صحیح تلفظ سره لوستل زده کړي. د دې وجې نه د یو پلار او د مور دا سعادت او خوشحالي ده. د یو پلار بچی عالم وي، حافظ وي، د څه ملاویږي په دې دا خو ډېره لویه خبره ده. زه وایم که عالم او حافظ هم نه دی او صرف نیک عمل او صالح قرآن خوان دی، دې پلار ته د دې بچي د وجې نه په آخرت کې به څه ملاویږي؟ اصل انعامات خو هغه دي. خو په دنیا کې هم یو پلار ته د نیک عمل او صالح بچي د وجې نه 3 نقد انعامونه ملاوي. بچی لا عالم هم نه دی، حافظ هم نه دی، خو نیک عمل صالح دی، نو د پلار ته او د مور ته 3 نقد انعامونه ملاوي. یو ډومبی انعام د مور او پلار ته دا دی چې د چا بچی نیک عمل صالح دی نو د دې مور پلار مال محفوظ شي. مال ځکه چې کله بچی نیک عمل صالح نه وي نو تاسو به کتلي ایله لک رالوی شي او بعضې وخت کې د مور پلار د خون پسینې کمایي او د ټول عمر جمع پونجي هغه اکثر والوځي. داسې واقعات به مو اورېدلي که نه چې کله بچی نیک عمل صالح دی ړومبی انعام دا دی چې د دې مور پلار مال محفوظ شو. دویم انعام دا دی چې د دې مور پلار عزت محفوظ شو. عزت ځکه دا واقعات په هم ستاسو مخې ته وي. ډېر د عزتونو خلک، ډېر د جرګو خلک د خپلو بچو د وجې نه عزتونه بایلل که نه، د خپلو د بچو د وجې نه بې عزته شو که نه. او د دې واقعاتو د بیانولو خو ضرورت هم نشته، غیر چاپېره روزانه داسې واقعات دي. دې وجې نه بعضې وخت کې بیا پلار هغه بچی چې په ډېر دعاګانو باندې غوښتي چې کله بیا د عزت مسله جوړیږي بیا بعضی وخت کې دغه پلار دعا کوي چې خدای ته اوس واخلې
دا بد دعاګانې به هم د پلارانو اورېدلي. مونږ یو ځای کې یو ډېر لوی شیخ مفتی مختار الدین شاه صاحب ځای کې وو، نو هغې خبره کوله، وایي دلته یو کاکا راغی او ما ته وی چې مفتی صاحب دعا وکړه چې دا بچی مې خدای په خپل مرګ مړ کړي. وایي ما ورته وی چې عجیبه سړی، خلک راځي او مونږ ته وایي چې بچو ته مې دعا وکړه، ته ما باندې خپل بچی ته خیرې کوې. وایي ما ته وی چې مفتی صاحب په ګډو وډو سر شوی دی، د پښتو ملک دی، که څوک یې مړه کړل نو هم به مسله یې راته، که چا مړ که نو هم به مسله یې. نو وایي زه وایم چې په خپل مرګ مړ شي، په خپل مرګ. ما وایي چې کله بچی نیکمله صالحه نه وي، بیا پلار بعضې وخت کې داسې دعا غواړي. نو دویم انعام مور پلار ته د نیکمله صالحه بچی د طرفه دا ملاویږي چې د دې عزت محفوظ شي، عزت. او دریم انعام هغه دا دی چې کله بچی نیکمله صالحه وي، د مور پلار ته اطمینان او سکون ملاوي. ورنه چې نیکمله صالحه نه دی، هر وخت د مور پلار زړه ویزان دي، هسې نه اوس راله څه کار ګوري، اوس راله څه کار ګوري. که لږ د شپې ناوخته شي، دا مور پریشانه، دا پلار پریشانه چې چرته وي. لیکن چې کله نیکمل او صالحه دی، که د شپې ناوخت هم کی کنه او موبایل هم بندي، دا مور مطمئنه، دا پلار مطمئنه، مړه وي دا هغه څه کار دی، چرته به وي جومات کې ناست دي، داسې وایي که نه، د هغه څه کار دی، چرته به طلباو سره ناست دي، چرته به تبلیغ والا سره ناست. زه وایم چې د شپې ناوخته راتلل خو څه کې، که دا هلک 3 ورځې هم نه وي که نه او موبایل هم بند دي، خو دې نیکمل او صالحه دی، دا مور به مطمئنه وي، دا پلار به مطمئنه وي. او تاسو وایئ څه به وایي؟ وایي مړه چېرته سې روزې له به تلي، نو داسې به وایي که به نه؟ هسې رښتیا وایئ چې دا اطمینان دې پلار ته او دې مور ته د بچي د نیکملۍ د وجې نه چې کوم ملاویږي، دا اطمینان او سکون به دا پلار په پیسو واخلي. دا د بچي په ډېره لویه ډیګرۍ اخیستی شي، او دا د بچي په ډېر لوی کاروبار باندې اخیستی شي، او دا بچي چې په ډېر لوی عهدې او منصب باندې فایز وي، نو دې په هغې اخیستی شي؟ هېڅکله نه. بلکې بعضې وخت کې خو داسې چې کله دیني تربیت نه شوی، نو بعضې وخت کې داسې ډیګري ډېره لویه وي، لیکن مور پلار ته پریشان، په عهده او منصب باندې ډېر لوی باندې فایز وي، لیکن مور نه پیژني، پلار نه پیژني، مور څه ته وایي، پلار څه ته وایي، دا ورته پته نه. ځکه د نبي علیه السلام ژوند دې لیدلی نه وي، د نبي علیه السلام ژوند دې زده کړی نه وي، او دا خو د نبي علیه السلام په ژوند کې دی چې مور څه ته وایي، پلار څه ته وایي. نو بعضې وخت کې چې کله دینداره نه وي، بیا د دنیا عهدو منصبونو سره بیا د مور پلار دپاره د خوشحالۍ ذریعه نه وي، د مور پلار دپاره د عزت او د اطمینان او د سکون ذریعه نه وي. نو ما عرض کو، ما د یو پلار او د مور دپاره دا لوی سعادت او خوشحالي ده چې د هغه بچی قرآن خوان شي، نیکمل او صالحه شي. او اصل پته خو به ورته لګي چې دا پلار په قبر کې پروت دی، او د بچي د طرفه د عملونو ډالۍ راځي، او دې په پل صراط د تېرېدو وخت دی، د عملونو د تللو وخت دی، د عملنامې د ملاوېدو وخت دی، او دا حافظ صاحب او دا نیکمل او صالحه عالم دا ولاړ دی، او د چا باره کې وایي چې خدای دا خو مې پلار دی، دا موبخه، د چا باره کې وایي خدای دا خو مې ماما دی، دا خو مې تره دی، دا خو پلانکې دی. دا خو به مې اورېدلي که نه چې د 10 کسانو شفاعت به کوي یو حافظ قرآن. دا خبره خو مشهور ده، دا حدیث خو درته پته شته چې یو عالم به څومره کسانو شفاعت کوي. د ابن ماجه یو حدیث ته د هغې مفهوم داسې جوړیږي چې یو عالم هغه به د دومره خلکو سفارش کوي لکه د اسمان ستوري، د اسمان ستوري. د دې وجې نه د علماو وجود په دنیا کې هم د خلکو دپاره
د خیر د رحمت ذریعہ ده. د دې د وجه نه خلک د پریشانو د مصیبتونو نه راوځي او د دې د چا په خوا کې قبر جوړېدل دا هم د خلکو د عذاب نه د خلاصي ذریعہ ده او په حشر کې به هم د خلکو د همیشه د عذاب نه د خلاصي ذریعہ ده. ځکه حدیث کې راځي یو عالم ربانی چې چرته دفن شي نو الله پاک د هغه نه غیر چاپیره د غیر چاپیره قبرونو والو نه هم عذاب لري کی عذاب. د لنډه زمانہ کې یو ډېر لوی د قرآن مفسر او ډېر لوی ولی الله مولانا احمد علی لاهوری رحم الله زمونږ استاد حدیثو کې او تفسیر کې مولانا شیر علی شاه صاحب رحمه الله داغي استادو په تفسیر کې مولانا احمد علی لاهوری رحم الله. مولانا احمد علی لاهوری رحم الله ډېر اهل کشف بزرګ ډېر لوی نو د لاهور کې به د قرآن درس کو علماء به ترنه تفسیر زده کو. یو پیره فرمایل اے د لاهور خلکو وی زوینما چې د الله عذاب ستاسو د کورونو د چتونو پورې راغلی. زوینم چې د الله عذاب ستاسو د کورونو د چتونو پورې راغلی لیکن دا ځای په ځای چې وي په لاهور کې په دې مسجد کې د قرآن درسونه کېږي د ناظرې د ترجمې وی د دې وجې نه محفوظ یې ګنې عذاب هم چتونو پورې راغلی. برحال دا احمد علی لاهوري رحم الله خبره مې کوله کله چې وفات شو نو یو شاګرد په خوب کې ولید. اصل دلیل خو دغه حدیث ته چې کوم مخکې ما بیان کړ خو دا خوب هم یو بشارت دی. وی چې کله شاګرد په خوب کې ولید چې حضرت الله در سره څه معامله وکړه هغه وی زه الله ځان ته پیش کړم ډېره یره ورا باندې. وی الله پاک راته فرمایل چې احمد علی یریږه مه که مونږ تعالی عذاب درکولی نو مونږ به تعالی په دنیا کې د قرآن سمج نه درکو چې مونږ تعالی په دنیا کې د قرآن فهم او سمج درکو نو مونږ د دې فیصله کړې وه چې مونږ به تعالی عذاب نه درکو. او بیا راته فرمایل چې احمد علی ستا اعزاز او اکرام دا دی چې غیر چاپیره مې ستا د ګاونډیانو د قبرونو نه هم عذاب لري. ماوی د علماء وجود په دنیا کې هم د خلکو د پریشانو د مصیبتونو نه دراوتو ذریعہ ده د چا په خوا کې. ځکه دی وجه نه دا نن چې موږ څومره پریشان یو په کورونو کې دننه په بازارونو کې د حکومت پلین په دې سړی کروڑ پیرې قسم خوړی شي چې د دې وجه دا ده چې د دې مسلمان جون په دې کور کې په دې بازار کې او په دې حکومت پلین کې هغه نه دی چې کوم د محمد عربي نظام دی هغه علم پرانا کې چې کوم علم د الله نبی وروړو زمون حکومتونه د هغه علم پرانا کې نه دي زمون بازارونه د هغه علم پرانا کې نه چلیږي زمونږه د کورونو نظام د هغه علم د لاندې نه دی پریشان ځکه یو. ورنه هغه دورو چې مسلمان سره اسلحې نه وي زړې کپڑے وي ماتي تورې وي لیکن کله په حکومت کې د محمد عربي نظام وو د دغه علم د لاندې جون وو په تمام عالم روب وو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله په ایران باندې حمله کوله او قادسیه کې پړاو وکړ نو کسرا بادشاہ ورته پیغام راولېږه چې مونږ ته څه کسان راولېږه چې مذاکرات ورسره وکړو. هغه وخت لوی سلطنت و فارس په ورته وی ایران دا اوسنی ایران نه لوی حکومت ده د هغې بادشاہ ته به کسرا وي نو دی چې هلته کله تلل نو قادسیه کې پړاو وکړ نو هغه بادشاہ ورته پیغام راولېږه چې مونږ ته څه کسان راولېږه که مذاکراتو باندې خبر وشي نو جنگ ولې کوو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورته درې کسان ولېږل یو حذیفه ابن الیمان ربیع ابن عامر یو بل صحابي دی چې کله هلته لاړل نو د صحابو کپڑے خو باسم معمولی وي بیا
د سفر د وجې نه نورم خرابې شوې. کله چې دربار ته ننوتل نو هغه دربانچي او څوکیدار ورته وایي چې زمونږ شاهي آداب دا دي چې دې کپړو کې تاسو دننه نشئ تللی، لہذا دا شاهي جبې به اغوندئ، په دې کې به دننه ځئ. هغې ورته وایي مونږه ستاسو بادشاه د مذاکراتو دپاره راغوښتي وو، ورنه زمونږ مذاکراتو ته هېڅ حاجت نشته، مونږ خو د جنګ دپاره راغلي وو. که مونږ دننه ځو په دې کپړو کې به ځو، که نه نو زمونږ هېڅ حاجت نشته. الله اکبر. نن خو مونږ ډېر لرې لاړو، مونږ ته د غیرو په لباس کې عزت ښکاري، د نورو په لباس کې راته ځان ښه ښکاري. خپل لباس، خپل قومي لباس، خپل اسلامي لباس هغه د بې عزتۍ ذریعه ګڼو. دا د شیرګل مولانا قاسم شیخ الحدیث هغې یو مجلس کې داسې هغې هم بیان و زمان بیان و، هغې بیان کې یو خبره وکړه، وایي دی چې کله مخکې MNA و حکومت کې و نو د وزیر اعظم په وفد کې وایي مونږ تلو ترکي ته، بیا سپین ته تللو. نو وزیر اعظم په وفد کې چې ځي نو هغې سره خو ډېر وزیران مشیران ډېر کسان روان دي. وایي اسلام آباد ته چې لاړو نو هغه چا چې د مخکې نه داسې کمیس پرتوګ اچولی و که نه، نو هغې ملته اسلام آباد کې بدل کړل او کوټ پینټ اچول شروع. وایي ما ورته وی چې دا څه کوئ؟ وایي راته وی چې دا موږ د خپل ملک عزت جوړو، د خپل ملک عزت جوړو. وایي ما ورته وی چې ښه د دې مطلب خدا شو چې دا اوسه پورې کم لباس موږ اچولی و نو دا د عزت لباس نه دی. بهرحال هغې خو ځان هغسې که چېرته چې روان و هغه خلک چې څنګه و ځان یې هغه شان که، او وایي زه همدغه شان په پټکي کې کورته کې لاړم. وایي هلته چې څنګه کوز شو په ایرپورټ باندې، نو په ایرپورټ دا طیب اردګان هغه وخت کې وزیر اعظم و، وایي دې زموږ استقبال ته ولاړو. وایي هلته د ایرپورټ د کوزېدو نه واله تر د ترکي په ټوله دوره کې ټوله میډیا او پریس والا ما نه تاوېدل، ځکه زه پکې ناشنا وم، دي خو د هغې په شان دي. وایي دې خپلو ملګرو راته په خپله ووایي چې یاره مولانا د ملک عزت خو تا جوړ کړه، د ملک عزت خو تا جوړ. وایي بیا هلته نه چې فارغ شو وایي سپین ته لاړو. وایي د سپین حکومت سره زموږ د حکومت څه معاهدې وشوې، د هغه معاهدو د اعلان طریقه دا وه چې دلته یو داسې ډایس ودرو د سپین د وزیر اعظم دپاره، بل ډایس ودرو د پاکستان د وزیر اعظم دپاره، او دا مونږ سره وفد کې چې کوم وزیران مشیران تلي وو دی ټول مخامخ په یو لاین کې ودرول، دی په لاین کې مخامخ ولاړ، دلته د سپین وزیر اعظم ولاړ، دلته د پاکستان وزیر اعظم ولاړ، او د هغه دواړو ترمنځ یې وایي داسې صوفه کېښوده، وایي زه یې په هغې کې کېنولم. وایي د ملګرو راته وروسته وایي چې مولانا تا له خو ډېر عزت درکړه، تا له ډېر عزت درکړه. وایي ما ورته وی چې په الله قسم دا یې ما له نه یې راکړی، دا یې د الله د نبي د دستار له ورکړی، دا یې د الله د نبي د سنتو له ورکړی دی، ورنه ما او تاسو د یو ملک نه راغلي خلک او عهدې منصبونه ستاسو لوی دی، عزت ما ته راکوي، دا د دې لباس د دې سنت د دې سنت چهرې وجه ده، دا عزت دې ته ورکړی دی. بهرحال ما درته خبره کوله به تاسو نه هېروئ که نه انشاءالله، چاته یاده ده ما قصه کوله، قصه کې مې منځ کې درته دا خبره کړو، چاته مې یاده ده، معنا دا چې ویښ پکې نشته، ما ته یاده ده خو چې تاسو کې چاته یاده. نو دربانچي ورته وی چې دې کپړو کې به دن اوس را یاده شوه که نه، هغې ورته وی چې دې کپړو کې به دننه نه ځئ، نو دې پسې ورته ما دا واقع بیان کړه. ما ورته وی مسلمان نن خپل لباس کې ورته ځان بې عزته ښکاري، نو دی ورته وی مونږ که ځو دې کپړو کې به ځو، ورنه ضرورت هم نشته. هغه چونکې دربانچي و هغه خو فیصله کولی نه شوه، قصه خو اوس را یاده شوه که نه. نو بادشاه ته جواب وکړه چې هغه د طرف نه واپس جواب راشي، په دې کې د بادشاه د واپسی جواب پورې دې سره خبرې اترې کوي. نو ربیع ابن عامر سره یو وړه غوندې توره وه، داسې چیرړې ته تاو کړې وې،
نو دا دربانچی ورته وایي چې دا څه دي؟ وایي دا توره ده که نه؟ وایي تو ښایه چې کولاو یې کړه نو هغه یو ځای کې ماته هم وه ماته نا ورپسې داسې خندا وکړه وایي ښه تاسو په دې تورو ایران فتح کولو له راغلي په دې تورو به ایران فتح کوئ ورته وایي توره خو دې ولیده خو د تورې چلونکي لاس دې نه دی لیدلی وایي لاس هم راته وښایه وایي که لاس لیدل غواړې د خپل سلطنت د ټولو نه مضبوط ډال راواخله او د ټولو نه مضبوط ډال چې راواغش او هغه وړه او ماته توره چې ورته راخلاصه کړه ډال یې 2 ټوټې په دې کې د بادشاه د طرف نه جواب راغی چې راځي دې په دې کپړو کې دې راشي دی چې دننه لاړه او جایزه واغشته نو د کسرا د دربار داغه د ناستې یو امتیازي شان داو چې صرف په دربار کې باغه په کورسۍ ناستو نور ټول خلک پورته ولاړو دی چې دننه لاړل او دا منظر یې وکتو نو ورته یو کسرا تا مونږ د مذاکراتو دپاره راغوښتي یو لہذا برابري پکار ده یا خو به تم مونږ لم کورسۍ راغواړې یا به تم مونږ سره ودرېږي مسلمان خو د الله خوف په زړه کې دا چا خوف او دبدبه قبلې نو د خو ځان ته سوي وای دای زما بې عزتي وکړه زه دې سره نه کوم مذاکرات پاسې او په خپل ذهن کې د دې د ذلت سره واپس کولو دا یو تدبیر وکړو وای د خورو یو ټوکرې ډکه کې او دې ته په سر کې په دې حال کې رخصت کې دا خورو ټوکرې چې راغله حدیث کې راځي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نو یریږي د الله په نور سره قتل کوي وای چې کله د خورې ټوکرې راغله حذیفه ابن الیمان په خپل اور مخ کې شو ا ټوکرې واغسته په سر کړه او ورته یو کسرا یاد ساته تا مونږ له د خپل ملک خوره په خپل راکړه مونږ خو راغلي دیلو چې دا ملک درنه اخلو اوس په ان شاء الله خوره دې راکړه ملک په درنه اخلو دې چې بهر راوتل ایران والا سم توهم پرست ډیرو نو بادشاہ باندې یره رااله چې خوره لاړ ملک لاړ نشي کسان ور پسې اوس غلول شابو سه خوره ته واپس راکړه خوره واپس بیا چرته را لاندې کولی شو رالل او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هني الله مبارک شه هغه مونږ له خپل ملک خوره په خپل راکړه او اوس په ملک هم اخلو او مدق شان شوا عمدا سفر دی عمدا غزا او سریه ده او عمدا کسان دي تاریخ ورته لقب ورکړي د فاتح ایران مارس کو مشینری نوا اسلحه نوی د محمد عربي نظام دا قرآن د محمد عربي روړل شوی علم دا غي د لاندې د حکومت نظامو تمام عالم پروب کېو نن چې مغلوب یو نن چې ذلیل یو د الله په ذات مې قسمی بنیاد ده چې دا شی نشته دی نن که په فیکټری او ملازمت او تجارت کې پریشان یو او ګرانی ده او معیشت نظام ګډوډ دی نو ظاهری اسباب چیر سوي لیکن حقیقی اسباب دقه دي چې دکان کې فیکټری ملازمت او تجارت کې دغه علم چې کوم محمد عربي وروړو هغه نظام هغه نشته دیو جن اوس خو د ګرانې چغې دي اوس پورې خو به خلکو دا چغې والی یاره وي په پته نه پوهېږو ډېرې ګټه مخ وي چې په کومه ځي څه برکت نشته داسې وایي که نه او آمدني د هغې نه خرچې ډېرې د هر چا دا فریادو لیکن دې ته نه ګوري چې آیا په کاروبار کې هغه شان چلیږم چې کم د شریعت طریقه ده ملازمت کې هغه شان چلیږم چې کم د شریعت طریقه ده کنه او بیا بل لار اختیارو اکثر په ځای د دې چې خپل کاروبار ولټو خپل ملازمت او تجارت کې کمې ولټو نو هغه په ځای سکو یاره مولوی صاحب 27 رالو کنه څه به برکتی غونته وي دا او مولوی صاحب طالبان رولېږي چې ختم کی دکان کې کنه نه طالبان غریبانان مسله خوستای اوس خو د اوسنی طالبان خو ډیر خدي په خوا خو غره
اما ته یو مشر قصه کوله وې دا طالبان به خلک ختمونو له بوتلل نو موږ به مرسره تلو سپینګیره واغه عالم نه وې جمعات کې به موږ ونو موږ به مرسره نو موږ چې بلاړو کنه نو موږ به سجل کو یو پاڼه به مې یو به مسه اړوله او موږ به اکثر من به کې سبق هم نه وي موږ به سوي زره وروړه چې وي خو زره وروړه چې دا به مې ځان سره بهرحال ما بل لار اختیار وبیا حالانکه د کمی وجه نه چې تنګی راغله دا غل ریکا او دا حال په کورونو کې دننه چې په کورونو کې نن دننه مونږ کم پریشان یو نو د دې پریشانې بنیاد ګوري دا نه دی چې د چا کور کچه دی نو وایي ځکه پریشان یم د چا کور خپل نه دی نو وایي ځکه پریشان یم څوک وایي د جون سامانونه او لوښي لرګي هغه شانتي نشته نه بنیادی وجه دا ده چې په دې کور کې دننه معاشرت د محمد عربي نشته ورنه په کومو کورونو کې چې د محمد عربي جون او داغه کورونو ظاهری حالت خداو دا نور چا د کورونو برته سوی ما په خپل د نبی علی السلام د کورونو حالت د تاریخ او سیرت کتابونو دالی کړي مسجد نبوي سره په یو لین کې د نبی علی السلام د بیبیانو کورونو بعضی د کچه خختو نه جوړ داغي چپرونه د کجورو د پاڼو نه جوړ داغي په دروازو باندې ټاټونه زوړند د نبی علی السلام د یو کور حالت خود دې نه پته لګي چې دومره ورکوټ دی چې مور بیبي عائشه رضی الله فرمایي چې کله نبی علی السلام د شپې سجده کوي نو زخ په راغونډه کوم چې هغه ته ځای کولاوي دیو پکې نشته تیار ده دغه کورونه چې ظاهر کې پکې ډیوي نه وي د ضرورت سامانونه نه وو لیکن د محمد عربي جون پکې وو دغه کورونه والا په اطمینان کې وو دغه کورونه والا په سکون کې وو او په عافیت کې وو نن کورونه د هغه دیوالونه هغه داسې چې د شیشې غونته پکې مخ کاری په یو بیت الخلا خلک کروڑونه روپے لګي دغه کورونه چې ظاهر کې پر روشنیانو باندې روشن دي لیکن چې کله د محمد عربي جون پکې نشتا د هغه زړونه ویران د هغه زړونو کې تیار او چې کینه ور سره الګ در تخپل حالت وای نو ته به چې خدایا کورې جوړ دې خو زړه روان دي کورې روشنیان او قمقمان دي خو پزړه کې تیاری دي او پریشانې دي د دې بنیاد دا دی چې د محمد عربي نظام نشته پلار ته دا پته نشته چې بچو سره بجون د الله نبی د جن راوتی تعلیمات سدي بچی ته دا پته نشته پلار سره بجون څنګه تیروم بیبي ته د خزي بیبي ته د خاون او خاون ته د بیبي پته نشته هر سړی وي ز چې څنګه وایم دا سدي دا ز چې سویم دا ټیک دی دیو جن پریشان مونږ خو نارینه ناسو کنه زنانه خو پکې نشته نوري کنه اسه مونږ خپل سوچ کې مونږ د خپل بیبيانو سره وا الحمدلله اکثر مشران د خپل بیبيانو سره جون هغه دی چې د نبی عليه السلام خپل بیبيانو سره تاسو وایئ چې اول خو پته نشته مونږ ته چې نبی عليه السلام د خپل بیبيانو سره جون څنګه تیر دومره د نرمه جون د نبی عليه السلام په کور کې چې پښتون سړی خدای تصور نشي ځکه د پښتون په کتاب کې خو بیبي سره نرمي کول او بیبي ته صبر کول دا خو پښتانه ورته نور نمونه ورکوي کنه امام بخاری یو عنوان لګول دی باب منعقد کول ورته وی علمي اصطلاح کیف یکون الرجل فی اهله یو سړی په خپل کور کې جون څنګه تیری نو داغه دلان دی امام بخاری دا حدیث روړی دی چې مور بیبي عائشہ رضی الله فرمایي نبی علیہ السلام با مونږ سره د کور په کار کې لګیو الله امام الانبیاء مونږ سره د کور په کار کې لګیا دی نو سړی سوچو کې نو د کور کې څه کارونه سوچو کې اداغه حدیث کې خدا تفصیل نشته چې څه خاصه زویما مونږ د نارینو ته ګورې د زنانو د خدماتو بالکل قدر نشته پته راته نه لګي خو پته سړی تعالی لګي ماته یو مولوی صاحب
و یو ځل مې هسې د تجربې دپاره په کور کې یو ورځ کپړې وینځلې، اوهو توبې مې ویستلې چې دا خو سم ګران کار که نه. او که لا ځای دی جارو کړي، یو ورځ ځای جارو کړه چې پته درته ولګي که نه. او که چېرته وړوکي ماشومان درته بیبي پرېښودل چې زه نن خو مور کره ځم او دا به ته سنبالې، بیا به پته ولګي. حضرت تانوي صاحب واقع لیکلی ده، یو هندوستان کې داسې یو ښځه خاوند و، نو هغه خاوند به سهار پټي ته لاړو، ښځې ته به ویې ته به راپسې روټۍ راوړې یا به چېرته کور کار کې لیټ را لیټ شوه، دې به ورته ډېر غوسه کېده او ورته به ستاسو دا څه کار دی؟ دا خو زمونږ د پټو د زمیندارۍ ګران کار، دا کور کارونه تاسو نه شئ کولی. هر وخت به ورته دا وی، نو یو ورځ ورته هغه بیبي وی داسې کار دی، یو ورځ به ما او تا د خپل ذمهدارۍ بدلې کړو، دا کارونه به بدل کړو، زه به سهار پټي ته لاړ شم او ته به زما دا کارونه کوې. خو بالکل صحیح ده، دا څه ګران دا چې سهار وختي پټي ته لاړه که نه، ورته وی دا وړوکي ماشوم اوده دی که نه، ادې چې راپاسي نو د خوراک هم به وکړي، هغه ځای کې هغه څاروي دي دته به ګیا چول غواړي، او دا کټوی مې ګورې په دغه باندې کېښوده، دې ته به ګورې، دی وی بېغمه شه. هغه چې لاړه که نه، لږ ساعت چې تېرېده دی راوده چې ماشوم په ژړا شو، هغه چې راپاسه هغه چې قلارولو خو هم ګران کار دی، دې کې هلته غوا پړی وشلو، غوا پړی وشلو، منډه یې کړه، د هغه پسې منډې والې درس چې کټوی واوړېده، چې کټوی واوړې کله یو خوا منډه وي کله بل خوا، ټوله ورځ تېره شوه، هېڅ پخلی مو نه کړ. ښځه ستړې ستومانه واپس راغله، وایي تا څنګه چلې، څه خوراک دې مې راوړل؟ دا ورته وایي یاره بس ټیک ده، اورې ستا دا کار ستا دپاره دی او زما دپاره. بهرحال دا مې هرداسې دې پورې وی، مونږ ته نن د کور کې د بیبیانو دا خدماتو پته مو نه لګي چې څومره دوی مشقت برداشت کړي. معمولي غوندې روټه کې مالګه که تیز او کمه شوه که نه. نبی علیه السلام یو پیرا د مور بیبي عایشه رضا کور کې تشریف فرما دی، او دې کې د بلې بیبي د کور نه په پلیټ کې سالن راغی، د بلې بیبي د کور نه. د نبی علیه السلام ګڼې بیبیانې وې، مسله دا ده چې د چا بیبیانې ګڼې نو هرې بیبي ته به یو شان وخت ورکوي. نبی علیہ السلام باندې دا واجب نه و، لیکن د بیبیانو د زړه ساتل دپاره به یې داسې کول، هر ته به یو شان وخت ورکول. بیا چې د کمې بیبي به نمبر و، نو د هغې به ډېر کوشش و چې نن زما میلمه دی، زه به ډېر خدمت کوم، انساني فطرت دی دا. نو د مور بیبي عایشه هم دا جذبه وه چې نبی علیہ السلام نن زما کور کې دی، زه به ډېر خدمت کوم. په دې کې د بخاري شریف روایت دی، په دې کې د بلې بیبي د کور نه په پلیټ کې سالن او ترکاري راغی. نو مور بیبي عایشه رضا دومره په دې خبره باندې غصه شوه چې هغه خادم یا خادمه د هغې نه هغه پلیټ داسې په لاس باندې و او ویې غورځو، مات شو، ترکاري توی شوه. دا قصه د نبی علیه السلام په مخ کې شوې ده، نبی علیه السلام ناست دی، خو نبی علیه السلام هیڅ د غم و غصې اظهار نه دی کړی، او په خپل یو پلیټ راواغسته او په هغې کې ترکاري واچول، او هغه خادمې ته وایي چې دا والې ستاسو د پلیټو د سالن بدلا، او خیر دې ستاسو مور ته په دې غیرت راغی، ستاسو مور ته په هسې رښتیا ووایئ، که د پښتون خاوند مخ کې بیبي داسې چلو کړي چې پلیټ ووایي په لاس او ماتې کړي، نو چې د هغه پلیټ مات کړي نو ستاسو څه خیال دی؟ د هغې سر به روغ وي، د هغې لاس به روغ وي؟ هو زه ناست وم او تاسو زما مخکې داسې و. دا نبی علیه السلام مونږ ته د کور ژوند ښیي چې په کور کې به څومره نرمي کوئ او په کور کې به څومره د اخلاقو نه کار اخلي. مور بیبي عایشه رضا د نبی علیه السلام هغه منظر پیش کوي چې د کور ته به د راننوتو. ګوره یو حدیث دی، یو تپوس دی، د نبی علیه السلام د اخلاقو باره کې د مور بیبي عایشه رضا نه تپوس شوی دی. ناوی کانا بسامن زحاکن، ډیر مسکی کیدونکي خندیدونکي و. او دا تپوس د بل صحابي نه بهر شوی، ناغوی متواصل الاحزان دائم الفکره. نبی علیہ السلام به څنګه و؟ اکثر یو غم کې به یو فکر کې به
اوس دوانه جدا جدا خبري. نو شارحین وایي اصل کې مور بیبي د نبی علیہ السلام د کور جون بیانوي چې نبی علیہ السلام به کور ته راننوته نو هغه د سنجیدګۍ هغه لباس په ټول بهر پرېښود په خندیدونکي چهرې سره به راننوت. دې وجه نه په شعرونو کې هغه منظر ذکر کوي لنا شمس وللآفاق شمس فشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء. فرمای زمام یو انور دی او د اسمانم یو انور دی. زمان ور نبی علیہ السلام یادی وی زمان ور د اسمان د انور نغوره دی ځکه د اسمان ور خو د سحر نه پس راخیږي او زمان ور د ماسختن نه پس راخیږي. د ماسختن نه پس راختو مطلب دا نبی علیہ السلام با چې د عائشہ او ماسختن نه پس تشریف روړه کورتا وی داسې منظر داسې خندیدون کې چهره سره به داخلي دو چې داسې منظر بو تا به وی چې په تور شپه کې نور راخکاره شو نور. او مونږ سکو هغه یوی بیبي وی زمونږ دا کور سړی خو وی چې کور ترانه نوزي وی داسې ته به چې زمری د بریتونه نیول بارخه خنديږي خوشحالي او کور کې په نس خبره سي وسی. بهرحال خبره وګديږي ما داوی دانن چې کوم ځای کې پریشان یو نو د دې پریشانې وجه دا ده چې د محمد عربي لمنم پرې خو په حکومت کې په ملازمت او په تجارت کې او د کور په جون کې په کم ځای کې چې یو پریشان نو محمد عربي په سمتل پرې خېدي او محمد عربي اغستر غوالو تمام انسانان داغه په مقابله کې وړاندې دي وړاندې ادړون کار دادي چې د سترګواله په اشاره زی د سترګواله په هدایت باندې زی عقل چړون په خپل مرزه تل شروع کی نو داغه انجام حادثه چرته کند کې پروتي چرته ناله کې پروتي. نن تمام انسانیت اردون او په خپل مرزه تل شروع کړل په حکومت پلان کې د ملازمت او تجارت پلان کې د معاشرت پلان کې نو دغه وجه دا چې سدړون انجام دی ازمون انجام. دیو جن حضرت تانوی صاحب لیکلی نن مونږ دین صرف په عبادتو کې بن کړی دی حالانکه هغه وی دین 15 حصے دی 15 حصے دا زده کې خبره دین په کم دین چې د الله د طرف د مدد او د نصرت وعده دی نو هغه دین منځ او دس روزه زکات او حج دا غون چې راغون کې دا دغه یو حصہ ده د عبادت وی رومبنه حصہ دغه عقاید دی یا ایمانیات په کم کم سيزونو ایمان پکار دی. دویمه حصہ دغه عبادت دی دا ټول عبادتونه منځ روزه زکات حج د قران تلاوت دا ټول راغون کا دا د دین دویمه حصہ ده او د دین درېمه حصہ هغه معاملات تی معاملات مسلمان به د بل مسلمان سره غستل خرڅول لین دین څنګه کوي او درېمه حصہ څلورمه حصہ د دین آداب معاشرت تی چې په دې معاشره کې با یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان سره جون څنګه تیری او پنځمه حصہ د دین باطینی اخلاق تی چې د نن د هم تکبر نه ریا دی نه نمود او نمایش دی نه او کینه او بغض دی نه دنهم اخلاق سیدی باطینی اخلاق دا 15 حصے چې راجمه کې نو دا سړی دیندار دی او د سره اوس د خدای وعده ده چې د تب پاکیزه جون ورکي الله په دنیا کې هم په آخرت کې هم. نو ما عرض کوم مایدا قران کریم چې راغله دی نو دا د دې لپاره دی چې دا یوازې د دې لپاره نه دی چې صرف تلاوت وکړو دا صرف د دې لپاره نه دی چې ختمونه د دې تبرک او برکات په حاصلو بلکې دا خو د جون یو ضابطه او نظام او دا نظام د پوره جون لپاره دی. نو د دې نظام د دې قران مطابق چې کله د مسلمان جون جوړ شي البته د دنیا او د آخرت د پریشانو نه بچ کیږي. دا علماء کرام دا ډیر شفیق دي یو طرف ته بچو باندې مهنت خواریو کی او اغي سره ډیر خواري او زړه خوري د درجه ته چې راورسي او د هغه دا وړي جبه د قران په صحیح تلفظ سره جاری کی بیا دی یو بل شفقت او فرمای چې دا غي خپل خپلوان
او مشران راوغواړو چې هغې ته دا خوشحالي مخې ته شي او دا نعمت او د دې قیمت او قدر ورته مخې ته شي. او بل طرف ته په دې راغونډولو کې بنیادی مقصد دام وي چې په دې عنوان سره خپل مسلمان ورونه راجمع کو چې لږ غونتې غور او فکر وکړو چې نن زمونږ کم مسائل دي نو د دې اسباب څه دي او د دې نه د وتو حل څه دی. نو د دې ټولو مسایلو نه د وتو بنیادی حل دا دی چې الله ته به رجوع کوو او د الله د کتاب مطابق په خپل ژوند تیرو. نن هم که اکثریت مسلمانانو د خپلو ګناهونو نه توبه وکړه او خپل ژوند 100% د الله جل شانه د احکاماتو د دې قرآن او د حدیث مطابق تیرول شروع کړل نو الله ته په حالاتو بدلولو کې څه وخت لګي. یو لحظه او یو لمحه هغه هم د دې محتاج نه دی په یو آن کې به حالت بدل کی. لیکن هغه اردو کې وی دیر ہماری طرف سے دیر ہماری. الله خو په انتظار کې دی چې کله به زما دا بنده ما طرف ته رجوع کوي او کله به ما سره صلح کوي او ما سره به جوړه کوي. او خو فرمایي لو بلغ الذنوب كعنان السما کستا گناهونه د اسمان کنارو ته ورسی ثم استغفرتني او بیا تا مانه بخنه وغوښته غفرت لك ولا ابالي د دې دومره ډیرو گناهونو هم زه پروا نه کوم زه به دا گناهونه معاف کم زه د دې پروا نه کوم. خو دا یاد ساتئ بعض خلک مغالطه کې پراته د گناهونو جون نه پریدي او ایمان الله غفور رحیم دی. دا خو دوکه ده دا د شیطان تلبیس دی. غفور رحیم دی معنی دا ده که چرته الله ته سره جوړه کې او توبه وباسي نو مخکې د هر څومره ګناهونه کړي پروا مه کوه الله غفور رحیم او ګناه نه پرېږدم په ګناه کې به لګیا یم او مړه وایي دا په دې نه ده وایي چې الله ته وایي د چا کم عمل خوښ راغی وایي دا په دې نه خلک داسې وایي او وایي دا تبلیغ والا به یوازې خدای بخي داسې خلک وایي ادا یوازې دا مولیان طالبان به بخي وایي دا خو وایي چې الله ته د چا کم عمل خوښ راغی. الله خو قرآن کې صفا ویلي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. الله وی مؤمن او فاسق برابر نه دي. ایمان والا غیر ایمان والا تقوادار او غیر تقوادار دا چرته برابر نه. نو غفور رحیم دې معنی دا ده چې هر څومره ګناهونه شوي الله جل شانه ته توبه وباسي نو الله به دې ګناهونه معاف کړي. نو یو خو چې الله ته رجوع کو په دې حالاتو کې چې الله اجتماعي طور به حیثیت قوم زمونږه حالات ښه کړي د الله په لاس کې دي حالات او حقیقي اسباب یې دغه دي ظاهري اسباب چې هر څه وي. بل ستاسو په دې محله کې ماشاءالله دا علماء کرام ډیر مجاهده سره دا مهنت کوي. ګرمي خو تقریبا 13 ده کنه او هغه د ګرمۍ میاشتې تیرې دي او د ماښام په ټایم کې لږ ساعت مونږ دلته راجمع شو نو څنګه چلې څه ګرمي وکنه عادي ټوله ګرمۍ کې دلته د غرمې به دلته درس کړي نو تاسو رښتیا ووایئ چې څومره تکلیف په تیر کړي. دا تکلیف ټول د دې دپاره چې ستاسو دا ګلونه دا ماشومان د دې دا وړې ژبې د الله د کلام په صحیح تلفظ سره جاری شي. دا علماء کرام څومره شفیق دي څومره خوارې کوي. بل روز مې یو کس ته وی ما یاره دا ګراني چې ډېره شوه که نه نو ما حکومت والا د خپل ملازمینو تنخواګانې زیاتې کړې نو هغې ته هم څه دغه میلاو شوه تاسو ورته ریلیف وایې که نه. ښځه دوکاندار سودا ګرانه راوړي نو ګرانه به خرڅوي هغه خپله ګټه خو چې کمه ده هغه به کوي که نه. مزدور هم خپل ریټ په تقریبا سیوا کې چې زه مزدوري اوس دیاړي په دې کوم خو ما ورته وی ما یاسې په دې خیبر پښتونخوا کې به داسې یو مسجد والی چې هغې په خپله راغونډ شوي د امام د مطالبې نه بغیر او دا سوچ یې کړي چې هلکه مونږ د خپل امام ته په هغه وخت کې هم 10,000 روپۍ ورکولې چې د وړو تروړه په 600 او اوس چې په 3,000 شوه نو اوس هم ورته دا 10,000 ورکوو نو راځئ چې د دې دا تنخوا لږه زیاته کړو. هسې څه ووایم که تاسو کې څوک نو پاسئ چې بیا وله انعام ورکړي
خو بهرحال سویم که په خیبر پښتونخوا نو ما چې ملګري ته دا خبره وکړه نو ما ته وی ته لا دا وې چې راجمع شي او تنخواه والا زیاته پرون یو ځای کې ناستم یو پولیس افسر سره هغه ترنګونه کېدل وی تغبه کېلته وی د پولیس سر ته سټرایک دی هغه وی څه چل دی وی دا استادان روتی ټیچران سکول هره وی چې څه پروموشن سلسله کې وی څه کې سټرایک فاسمه د ائمه حضرات سټرایک پم چرته نه لري کنه چې روډ ته وتلی ناغه ماته وی تل ادا وې چې دی په خپل راغون شي او د تنخواه زیاتولو سوچ ولو کی وی ما یو امام بوتلو یو کلیواله سره خبره کړو وی بیګاره تا غرنګو کې چې مولوی صاحب زه درځم کار مې در سره وی زه پوه شم چې څه کار دی را سره وی هغه چې کمی ور سره مقرر وی هغه ول نه ورګ تل د زیاتوالی سوچ لیکن د دې باوجود دا علما په دې مسجدونو کې ناس دي دا ولې خبرې دې باوجود دا مدرسې نه پریدي دې باوجود دا منبر او محراب نه پریدي ځکه د دې پزلونو کې د امت درد دی دی وی کوم د ډېرې دنیا ګټلو سکه چې د خپل ضرورت صحیح طریقې سره پوره کولو لپاره کوم د دنیا میدان توزو دا مسجدونه خالی پاتې شي دا د امت بچي به گمراه شي دا آینده نسل به گمراه شي دا مسجدونه کوم خالی پرې خودل دا سه خلق براشي بے پیسو به درته امامته کوي لیکن مقصد به ستاسو د دین او د دنیا خرابي به مقصدی صرف دا خبره د دې علماء مخه ته دا دقه وجه ده چې د دې دومره مشقتونو تکلیفونو باوجود دی دا لین نه پری د یو مسجد د امام غوري دومره تنخای چې د یو متوسط کور د یو ماشوم د میاشتې د چپس او د ټافیانو خرچوي لیکن هغه بیا هم برداشت بهرحال ما درته وی چې ډیر مشقت برداشت الحمدلله ستاسو دا بچي قران په ناظره باندې ختم نو سه دې محلي خو شادي خلکو له فکر پکار دي چې دې ته باقاعده د مدرسې د پر یو مکان یو ځای خو ملاو شي اسه که هر محله والا هر کلی والا د خپل مسجد او د مدرسې د ضرورتو ځان پوره کول د ضرورتو پوره کول ځان ذمہوار ګڼه کنه زما په دنیا کې به یو مدرسم چاندې ته محتاج نه یو مسجد بم چاندې ته نو محتاج خو اصل مسله خدا ده چې زمونږ د کور په بجټ کې دار چای صحیح ها د مسجد پکې نه دا د ماشومانو فیس دا غم خادي دا پکې رواج او دا خوراک سکا کو دا د بجلی بل او دا د ګیس بل چرته یو کور داسې مشته چې دا پکې زمونږ د مسجد داسې پکې نه نو که هر کلی والا داسې جون تیرولې چې په خپل آمدنه کې هر سړی د خپل حیثیت مطابق د مسجد او مدرسې حصہ کولې چاندو ته بدینو محتاج دي نو بهرحال ماده یو ورس کو چې د لپاره د بهترین مکان تنظیم وشي او دا خاصل کې د خپل بچو د لپاره کولې زموږ استادو بچي به پکې سبق مدرسه خو د محتمم نه د ناظم نه هغه هم پکې یو سیس په خپل مرزه نشي استعمال ولا خو وقف مالی ځان له کور ته نشي وړي د کور د لپاره استعمال نشي کول نو دې باره کوم فکر وکړه خو هم د کنه ان شاء الله نو یو خدا دې چې بچي عالمان کې ټول بچي به عالمان کې څنګه مخخد ټول بیا بخره سره په خوا به خلک وي چې بچي عالم کمنوي خوري بس دا به موریدلی کنه او سویر د مولیان وي د کم ځای نه خوري دا ځکه وي چې مونږ خو مولوم نه ورکو او بیا هم جم دي وي ایا مولوی صاحب ته چاوي وي څنګه مقتدیان دي څنګه دي ويره دومره خلک دي کنه چې د فرشته په نظر راته ګوري فرشته ورته ښکارم وي څنګه وي نه مې د کپڑے فکر کوي نه مې د جامې نه مې د خوراک کوي نو فرشته ورته ښکارم نو بهرحال کټول بچی نشه عالمان کولې کنه نو هر کور کې خو یو الک او یو جنې مستقل علم دین تفارغ شي د چا اراده ماشاءالله ماشاءالله دا ګوره دا لګه موده پس بدل دومره طالبان نورم زیات شي او دویمه مطالبه بل دا ده
چې دا بچی کوم مدرسو ته مونږ ورکو نو چې د هغې ضروریات هم پوره کوو. او درېیمه دا چې دا واړه خو به مدرسې کې داخل کو نو دا غټ لوی بندیان چې دي دی هم د تربیت محتاج دي که نه دي؟ تربیت ولا پکار دی که نه؟ که نه دي داسې ښیي مونږ داسې ښیي. دې دپاره یو بله مدرسه ده. هغه مدرسه داسې ده چې په هغې کې ګوره هر چا ته داخله میلاوي. زمونږ مدرسو ته خو کار سړی هر چا له مونږ داخله نه ورکو او مونږ تعداد زیات دی او ستا عمر زیات دی. یو مدرسه داسې ده چې هغې هلکه ګونګیانو ته هم ګوره داخله ورکړه. ګونګیانو ګونګیان نه دي که مونږ له رالل که نه چې مولي صاحب ما مدرسه کې داخل زه به وایم چې دې ته به څوک سبق ښي هلکه اوري نه دې ته به څوک سبق او قسم دې دي ورته داسې خپل سبق خولی دی چې هغه بیان کېږي که نه او یو یې ترجمه کوي یا نور ورته جاړي. څه ډېره موده مخکې ما څه لږه لږه دي دا ژبه زده کړې وه نو هغه اوس رانه هېره شوې ده ځکه چې مستقل سړی نه وي. نو یو ځای کې هوټل کې ډېر کسان ناست وو چاړهګان د تغبې سري بالول سر دغه د پاټلۍ په غاړه هوټل نو هغه یو بل ته اشارې مشارې کولې نو ما ویل که دا جوړ چاړهګان دي. نو ما له خو څه لږه ډېره راتله نو ما ته په خپله ژبه کې تپوس وکړه چې وخت م لګولی په تبلیغ کې هغه ټولو چله لګولې وه ټولو دې داسې اشاره کوي که نه خدای په لار کې وتل داسې یادوي داسې چله چې یادوي نو داسې نو بهرحال ما ته تپوس وکړو هغه ټولو چله لګولې وه ټول اوس خو م پېژندلې دا مدرسه که نو دغه مدرسه کې به داخله والی لکه څوک څوک به پکې والي او د داخلې چل درځي 4 میاشتې به لګوي او 4 میاشتې کې چې هغه بنده داخل کړي که نه مونږ خو بعض وخت کې طالب رواني کوي وی باسو د تبلیغ نه څوک څوک ایستیم نه شي. مونږ ته بعضې خلک وایي هلکه دا پلان کې تاسو مرکز ته ولې پرېږدئ دا خو داسې داسې زه وایم هلکه د تبلیغ نه به څوک څنګه څوک وباسي خو هغه ځای کې دعوت چلوه دې ځای کې تبلیغ نه خو څوک ایستي نه شي که نه. نو څنګه مو خوښه ده 4 میاشتې به ولګوئ زر تر زره ټیک ده که نه انشاءالله. الله دې موږ تاسو ته دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي.